کچرته حکومت په دې باندې اکشن وانه غستو او دا عمل معطل نه کا او د دې قاری عبدالجلال صاحب ته چیرې انصاف ورنکو نو بیا به چیرې دا ټول علما دا ټول کلی چې دی دا به انشاءالله د میدان ته روزي که بیا د در نه صورت وي انشاءالله ټول خلک به تیار به انشاءالله که نه انشاءالله که د څنګه چې حکومت په خلکو باندې دا به پابندي لګي چې تاسو به ویډیو نه جوړوئ نو په کار دار چې په ډاکټرانو باندې هم دا پابندي ولګئ چې تاسو به ټچ موبایل چې دی ډیوټۍ دوران کې نه استعمالوئ همدغه ډاکټر ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة صدق الله العظيم درود شریف من الله وسلم دا نن چې کومه زموږ غونډه ده دا دونه تصویر تعداد سره علماء کرام راجمع شوي دي د کلي دا مشران ناظمان کونسلران او د کلي دا سپینګیري دا په دې بابت مناسبت سره راجمع شوي دي زموږ د دې کلي د علاقې یو نوجوان عالم الدین قاری عبدالجلال صاحب نور الله مرقده د یو د دې خاندان ته یو سانحه پېښ شوې ده چې هغه غالبا 13 هفته کې 23 تاریخ باندې د پیر په شپه 23 اگست د پیر په شپه باندې چې دوی ته څه مشکل پیښ شو هسپتال ته لاړه او د دې سره چې د درې رونو حسین شاه حسین خان او دغه رنګ بلال دا ورسره او هسپتال ته چې دی لاړه نو هسپتال ته خو خلک د دې دپاره ځي چې د دوی تشخیص وشي د دې ټریټمنټ وشي د دې علاج معالجه وشي او بیا هسپتال کې هم ایمرجنسي چې دا خو دې دپاره چې څوک راشي چې فوراً ډاکټران د هغوی علاج وکړي د هغوی چې کوم ضروریات دي هغه پوره کړي خو سره د دې چې دا ایمرجنسي هم وه او ډاکټران چې دا ایمرجنسي کې چونکې موجود وي د هغې نه باوجود هم زموږ د مولانا صاحب چې پوره علاج ونه کړی شو څنګه چې یو بیمار ته ایمرجنسي کې پکار دی چونکې مرګ خو په نیټه دی نو د اسباب چې دا هم الله جل شانه مقرر کړي دي نو د هغوی د دغه ډاکټرانو د غفلت د وجې نه او د دې بې توجهۍ د وجې نه نن چې قاری عبدالجلال صاحب موږ سره چې په دې مجلس کې نشته دی او څنګه چې مفتي واجد صاحب وویل چې د یو عالم مرګ چې دی دا د عالم مرګ دی دا یو عام سړی نه دی مړ دا د یو قوم مقتدا مړ دی دغه چې دی جماعت کې امام و درس به ورکولو قرآن به ښودلو الله ورته ښایسته آواز هم ورکړی حافظ هم و عالم هم و با اخلاق هم و نو دا زموږ یو لویه سرمایه ده زموږ ملک کې خو که یو ډم مړ شي یا یو چې دی یو ګلوکار مړ شي یو فنکار مړ شي نو یقینا د هغه په باره کې زموږ د حکومت هم زموږ د خلکو هم ډېر زیات چې افسوس وي او د داسې خلکو ته چې ډېر زیات پروټوکول هم ورکړی کېږي هسپتال ته چې لاړ شي ټول ډاکټران ته جمع کېږي لیکن د یو دیندار سړي د یو غریب سړي د یو عالم سړي چې هغه اهمیت نشته دی په کار خو دا وه چې د ایمرجنسي کې فوراً ډاکټران راغلی وي او د دې مولانا صاحب چې دی د ته پوره توجه ورکړی وي څنګه چې دې نه مخکې یو ویډیو وایرل شوی د دې رور د چې هغه جوړه کړې وه په هغې کې د هغې هغه کومه فریاد چې د یقینا د سړي زړه پې دردېږي او چې ډېر سخت دله سړی نه یم چې د ژړا نه بغیر به پاتې کېږم نه چې هغه څومره فریاد کوي لیکن څوک نشته چې د هغه فریاد ووري نو دا نن چې دا کومه غونډه ده راجمع کېدل دي زمونږه دا د دې دپاره دي چې حکومت ته فوراً چې دی
د دې هسپتال چې کوم ډایرکټر دی کومه عمله ده په دغه وخت کې په ایمرجنسي کې دا د فوراً چې معطل کړی شي او آینده دپاره داسې یو قانون جوړ کړی شي چې آینده نور خلک که راځي داسې خلک چې د هغې څوک تپوس کولو والا نشته غریبانان دا خو د ریاست مدینه په نوم باندې چې د دې اواز لګېده چې دا ریاست مدینه دی ریاست مدینه کې خو چې د سپي تپوس هم کېږي عمر تعالی فرمایل که یو سپی چې دی سمندر سره مړ شي نو د هغې تپوس هم مانه کېږي ریاست مدینه کې خو دا و چې عمر تعالی چې دی په خپله به د شپې ګرځېدو او د خلکو حال احوال به معلومولو یوازې نوم خو نه دی نو دې دپاره موږ حکومت نه دا مطالبه ده وزیر صحت نه دا مطالبه ده چې په دې باندې مکمل ایکشن والي او د دغې خلکو دغه وخت کې چا ډیپټي وه کوم ډاکټرانو کومه عمله وه د هغې چې دا معطل کړی شي او بله خبره ده پکار دا وه چې دغه ډاکټران راغلی وې دغه عمله راغلی وې د دې قاري عبدالجلال صاحب چې مرحوم د ده خاندان ته تسلي ورکړې وې او دوی د خپله کمزورتیا منلې وې خو باوجود د دې نه چې دوی خپله کمزورتیا ومني دوی خپله غلطي ومني خپل غفلت ومني د دې قاري عبدالجلال صاحب په رونو باندې چې دبو واچوي چې دې کې زموږ څه کار دی او موږ سره دا نشته دی موږ سره دا نشته دی د دې خو موږ ذموار نه یو لہذا موږ د دې دا ټول علما څومره چې راغلي دي دا یو څو علما نه دي دا د کلي دا پوره کلی دی سربند دی اچینې دی سنګو دی لنډی ده او دغه رنګې عجیبانډه ده دا یو کلی نه دی دا پوره کلی دی دا پوره یو قوم دی دا د دې دپاره روچت شوي دي چې د قاري عبدالجلال صاحب سره کوم ظلم شوی دی زیاتی شوی دی او کم غفلت شوی دی د ده په علاج کې او هغه غفلت دې حد ته ورسېدو چې قاري عبدالجلال صاحب نن موږ سره په دنیا کې نشته دی او د هغه نه چې دوه واړه غالبا بچي پاتې شوي دي نو یقینا دا یو ډېره غټه صدمه ده خو چونکې د صدمه هغه چاته پته لګي چاته چې ورسېږي عمده هسپتالونه دي دا جوړ شوي د غریبانانو لپاره دي چې غریبانانو علاج به پکې کېږي لیکن دې کې د غریب علاج نه کېږي ډاکټران څومره چې دي کوم غټ ډاکټران دي هغه د غټو خلکو دپاره دي هغې خلکو دپاره چې د هغې سره عهدې دي هغې خلکو دپاره چې هغې سره مال او دولت شته دی د ګاډي والا دي نو د هغې خلکو چې ښه علاج کېږي غټ ډاکټران یې کوي لیکن زموږ غوندې غریبانان چې چېرته هسپتال ته لاړ شي نو ډاکټر ورته توجه هم نه کوي نو یو خو زموږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې فوراً د عمله چې معطل کړی شي دویم دا چې کوم اف آی آر شوی دی اوسه پورې د هغې انکوایري رپورټ شری نه راغلی هغې کې تاخیر کېږي ولې کېږي د یو غریب باندې چې اف آی آر وشي فوراً چې حکومت په حرکت کې راځي لیکن اوسه پورې چې دوی کوم اف آی آر کړی په چا باندې کړی دی اوسه پورې چې هغه هېڅ نتیجه نه راوتې نو موږ د حکومت نه دا مطالبه هم کوو چې فوراً د دغه اف آی آر انکوایري وکړی شي او دا اف آی آر چې چا باندې شی فوراً دی چې دی هغه د عدالت هغه دغه ته راوستی شي او د چې دی خلکو ته انصاف ورکړی شي بل دا چې موږ دا حکومت ته دا مطالبه کوو اکثر ډاکټران چې دي سره موبایل دي مریض ورته تاسو خپله کتلي بعضې چې سوشل میډیا باندې هغه وایرل شوي دي ویډیوګانې څنګه چې حکومت په خلکو باندې دا پابندي لګي چې تاسو به ویډیو نه جوړوئ نو په کار دا چې په ډاکټرانو باندې هم دا پابندي ولګئ چې تاسو به ټچ موبایل چې دی ډیوټۍ دوران کې نه استعمالوئ همدغه ډاکټران دي چې کله خپل پریویټ کلینیک کوي نو موبایل نه استعمالوي او نه موبایل نه چې وخت ورکوي بلکې هغه خوراک هم نه ورکوي نو دې دپاره موږ د دې نه دا مطالبه هم کوو چې په دې ډاکټرانو باندې پابندي ولګولی شي او دا ورته وویلی شي چې د ډیوټۍ دوران کې به چې دی تاسو به دغه نه استعمالوئ دا موبایل به نه استعمالوئ دا سرکاري هسپتالونه خو دې غریبانانو لپاره جوړ شوي دي د دې غریبانانو سره دغه رنګ سلوک کېږي بیا دا غریبانان چېرته علاج او معالجې لپاره دي حالانکې دا یو ضروري شیز دی زمونږ په دې مجلس کې زمونږ د دې دریو کلو مجلس علما اچینی پایان اچینی بالا حاجی بانډا کم سرپرستان دي او د هغې کم امیر دی حضرت مولانا مفتی واجد علي صاحب هغه موجود دی او زمونږ د مجلس ټول علما موجود دي او د انجمن علماء فلاح دارین سربند امیر حضرت مولانا مفتی نعیم جان صاحب هغه موجود دی
دغه رنګې د دې کلي او د علاقې دا ټول مشران دلته په دې مجلس کې موجود دي او د دې د راجمع کېدو غرض او مقصد همدا دی چې مولانا صاحب سره دا کومه بې انصافي شوې ده دا کوم ظلم زیاتې شوې دي د هغې تدارک وشي د هغې تلافي وشي او په دغه وخت کې چې کوم په ایمرجنسي کې موجوده ډاکټرانو کومه عمله وه او هغې دا غفلت کړی دی دا مجلس متفقه طور باندې د وزیر صحت نه تیمور جګړه نه دا مطالبه کوي چې دا عمل یې ټوله معطل کړی شي امین یا رب العالمین دا حضرت مولانا قاری عبدالجلال سے مغفرت نصیب کے ورثوت صبر جمیل نصیب کے داسون علماء کرام مشران راغلی دی یا کریم مولا زمونږ د دې ټولو کلو اتفاق او اتحاد نصیب کی کریم مولا د علما زمونږ یا رب العالمین د سر تاجونه دي اے اللہ دی جن کے ډیر برکتونه نصیب کی اے اللہ دا د قوم معمار دی رهنما دی یا رب العالمین اعلی رجال دی اللہ دی ټولو ته ښایسته جن ور نصیب کی کریم مولا زموږ د ټولو د جن حفاظت کی د مال حفاظت کی د ایمان حفاظت کی د دین حفاظت کی الله دا څونه دلته حاضر دی یا الله د دې ټولو مغفرت نصیب کی یا الله د دې ټولو دا راتل قبول او منظور کی یا الله زمونږه په دې ملک باندې یا الله مخلص د وطن سره محب او یا رب العالمین د دین او ملت او اسلام سره یا رب العالمین خدمتگار راوستلی یا رب العالمین بے انصاف حکمرانان تباہ و برباد کی کریم مولا سونه بے انصافی کی او ظلمونه کی یا اللہ لنبے ہدایت نصیب کی ہدایت نصیبہ کی نین و نست نابود کی کریم مولا زمون دا طول حفاظت و مدد کی خل رضا را نصیب کی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم